بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد رحم الله فرمائی جامع صغیر کی ومن اکرم السلطان حتى زنا فلا حد عليه وهذا وكان ابو حنيفة رحمه الله يقول اولا يحد لکبر وګورئ چا باندې چې سلطان اکراه وکي بادشاہ او ورته وایي چې دغه جنۍ سره زنا وکا او هغه ور سره زنا وکي نو په ځاني باندې به حد جاری کیږي کنه صاحب د هدايه فرمایي جامع صغیر په حواله چې حد به نه جاری کیږي په دې مسله ټوله پوه شو. امام محمد رحم الله لیکلي چې امام صاحب اول رائے دا و چې حد به جاری کیږي ښه وجه سره وی او دا امام ظفر رحم الله قول هم دی وجه دا ده چې زنا د سړی نه الله صادریږي چې انتشاري وشي چې شی منتشر شوی نه نو د ښځې په شي کې ورځي نه نو زنا الله صادریږي چې انتشار وشي او انتشار کې خو به څه اکراه نه ده شوی خو په خپله خوښه را منتشر کړی دی نو معلومیږي زنا یې په خپله خوښه کړی لہذا حد به پې جاري شي. بیا وروسته ویل چې نه مړه انتشار غیر اختیاري ته ګورې نه خوب کې هم د سړي انتشار کېږي نو انتشار چا باندې چې اکراه وشوله او هغه به زنا وکړله نو دوه احتمال دي انتشار یې په خوښه شوی او انتشار یې په خوښه نه دی شوی شبهه شوه او شبهو سره حد ساقطېږي لہذا حد به پې نه جاري کېږي بیا وروسته دا فتوه شوله پوه شولې پې وګورئ ومن اکرهه السلطانو چا منې چې اکراه وکړي سلطان حتی زنا تر دې چې زنا وکړي فلا حد علیه حد به پې نه وي وکان ابو حنیفة رحم الله یقول اولا امام صاحب به اول ویل حد کېږي به او دا قول امام ظفر رحم الله هم دی لأن الزنا چې دا من الرجل لا یکونو د سړي د طرف به نه وي الا بعد انتشار الحالت مگر هله چې انتشار د حالې وشي وذلک او د انتشار د حالې دلیل د طوعیت دی چې ښه په خوښې پکې ورکړی ثم رجع به امام صاحب رجوع وکړه عنه د دې نه فقال به ویل لا حد علیه حد به نشته وجه څه ده لأن سببه الملجئ ایوه قاعده فقهاو ذکر کړې ده دلیل الشیء فی الامور الباطنه یقوم مقامه امور باطنه کې دلیل د شی قائم مقام جوړیږي اوس وتی د انتشار چې شوی په خوښه شوی او کنه د خپله شوی دا امور باطنه ونه دی پته نه لګي لہذا په سبب ظاهره به فیصله وکړو هغه اکراه ده زور پې شوی دی نو اکراه په صورت کې خو چونکې د ده څه تعدي نشته زیاتی نشته دی لہذا حد پې نه جاري کوو. ثم رجع عنه فقال لا حد عليه لأن سببه ځکه سبب د دې زنا الملجئه هغه سبب د دې هغه سبب چې کوم ملجئ دی یعنی داسې اکراه ده چې سړي باندې جبرن کار کوي قائم سبب ملجئ قائم دی ظاهره کې په ظاهري دلیل به فیصله وشي لکه دخول په صورت کې انزال شوی که نه دی پته نه لګي هم په دخول فیصله کېږي او غسل واجبېږي هغه مسلې دي که نه دلته هم دغه شان ده ځکه سبب ملجئ قائم دی ظاهره کې هم په دې به فیصله وشي او پاتې شو اصل علت هغې پته نه لګي ول انتشار چې دلیل مترددون دا دلیل متردد لأنه قد يكون من غير مترددم ټیک دی قد يكون من غير قصد کله بغیر د قصدم وي لأن الانتشار قد يكون طبعا انتشار کله کله طبعي تور وي لا طوعا اب خوښه نه وي کما فی النایم کې وګوره فورث شبهه لنډه دا د شبهې پیدا کړله بر وګورئ او که د سلطان نه علاوه غیر سلطان د چا په سر تمانچه کېدي دا ښځه وتې که زنا وکړه که نه مړ کوم دی او هغه به زنا وکړي حد به جاري کېږي که نه نو صاحبین وی به هم جاري کېږي امام صاحب وی به نه جاري کېږي دلته دارومدار په دې دی چې د سلطان نه علاوه که څوک اکراه کوي اکراه یې معتبره ده که نه ده دا اکراه ده که نه ده صاحبین وی ده که نه وجنې دي امام صاحب وی نه صرف سلطان اکراه کولی شي بل سړی نه شي خو اوازونه وکړه خلک به درله راشي یا خپله وله داخلو وکته به وغورځئ پوهېږئ به دې خو دا د امام صاحب د زمانې خبرې دي ښه نن سبا زمانه کې یو قسم کولی شي او که نه یعنې سلطان نه علاوه خلک کولی شي
روزانه دا صورتونه پیش راځي داسې ده کنه ده نو فتوا د صاحبانو بقول الله صاحب د فتح القدیر وې د زماني مسله ده امام صاحب زمانه کې بغیر سلطان اقرا نه شو کوله ځکه دا حکم لګولې شي او زمونږ په زمانه کې د صاحبانو په زمانه کې غیر سلطان نه اقرا صادر نه ده بلکې ټول د غیر سلطان نه لہذا حد بجاری کیږي نه وینکرو غیر السلطان حد عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرما لا يحد ولان الاقرا شر عند امه صاحبين بنزمانه قد يتحقق من غير السلطان متحقق کیږي لان المؤثر صاحبين مؤثر خوف هلاکت د اقرا کی اثر څوک کوي چا باندې چې اقرا وشي هغه ته ویره د هلاکت پیش راشي نو که سلطان په اقرا وکي هم ویره د هلاکت پیش راځي او که غیر سلطانی وکي هم ویره د هلاکت پیش راځي بهرحال هغه قصه موجودیږي ځکه مؤثر هغه خوف د هلاک دی و انه يتحقق دا متحقق کیږي خوف د هلاک من غیر سلطان نهم ولو امام سے فرمایي ګوره انه الاقرا شدا من غیره د غیر سلطان لا يدوم ادایمی نوي اڅ نوي هغه لګ وغیست زر ختميږي دا اقرا نه ده الا انا کمره دا نوي مگر کله کله وي او حد اچھا جی لتمكن کم دی یار لا ولا هو امام سے دغه نه تبعو کړي امام سے فرمای ولو امام سے دوباره دلیل انه الاکراه من غیره دا غیر سلطان نه چې اقرا ده دا د اقرا ده چې د غیر سلطان نه ده انه کی زمیر شان کی زمیر چا دې مراجع کوي شان ده اقرا چې ده د غیر سلطان نه لا يدوم الا نادرا دانی مگر کلا کلا عبارت دغه شان دی کنه وله ان الاکراه او کنه یارونګه څنګه لګي ولو امام صاحب دلیل ده ان الاکراه من غیره وسیشوخه اکراه چې ده من غیره د غیر سلطان لا يدوم صحیح کې لکه انه غلط دی دا همیشه نوي الا نادرا مگر نادر کله کله او اعتبار نادر لنوي امام سی وي نادر له اعتبار نوي لتمكنه من الاستعانه زکه د قدرت شته کنه چې د امداد بالسلطاني سلطان تبوي راشه کنه اقرا سره کوي او بجماعت المسلمين تبوي راشه لکه اخلاص می کوي وتمكنه او دتم قدرت شته چې دفع کی د کسب نفس د خپل به اصلاح اصلاح بس روالي بهر حال معلومه شوله چې د غیر سلطان نه اقرا څه ده نادر ده او نادر چې غیر څه اعتبار نوي العبره للغالب الشائع الى للنادر صلوا يختم ماده ده لا حكم والنادر لا حكم له فلا يسقط به الحد لهذا نادر له حكم نشتري نو دا حكم بم نجاري کو چې حد ساقط کی بخلاف السلطاني ها سلطان کې اقراو کې به څوک د خلاصې نشته لانه لا يمكن وزکه ممکن نه ده به د مکرهتا چې استعانت امداد حاصل کې بغیر سلطان بغیره ولا الخروج او نخپل د سکول شي چې اصل هر واخلي علی د په خلاف باندې فافترق سلطان او غیر سلطان دواړه خپل منځ کې جدا شو یو اکرام معتبر ده بل نه ده خفت ولا چا بقى ولا بهرحال صاحبانو بروګری مرسه یو سړي د زنا اقرار وکړ څلور پیری په څلور مجالسو کې ما پلانکی وتی کړی دا پلانکی له چورولو رشته وتی کړی وینا ما سره وې نکاح کړی دا د پلانکی نه خلا پرې د مقر نه حد ختم شو او که یو جنې ویل چې ز پلانکی وتی کړی ما هدایت او څلور مجالسو کې څلور پر اقرار وکړو هدایت له چور ولکه رشته دي دالو بکړی و یاو چې خو نکاح مې ور سره کړی هدایت نه خلا پرې د پلانکی جنې نه حد ختم بل وره کې وسره وای چې ما د پلانکی جنې سره زنا کړی دا او پلانکی له ورشو زنا یې رشته کړی دا اقرار وکړي څلور مجالسو کې نو کغه و یاو زنا یې کړی دا پته به حد جاری شغونه باغینه به بار بار تبوسونه نه کوه بس باغی حد نه جاری کی او که هغه وای نه مړ دروغ وای ما سره زنا نه ده کړی نو د څلور مجالسو کې اقرار کړی ته دنه به حد ختم شي ویږي دا یو فعل له یو نه چې حد ختم شو وګورئ ومن اقر 4 مرات
څلور بیر اقرار وکي فی مجالس مختلفتن په مختلفو مجالسو کې د څه خبرې چې انه زنا چې ما زنا کړې د فلان کې سره وقالت فلان کې وی هي تزوجني د اوس خو ما سره نکاح کړې ده او وقرت یدا اقرار وکي د زنا وقال الرجل وی تزوجت ما سره نکاح کړې ده نو فلا حد علیه حد به دې سلی باندې نه وي وعليه المهر البته مہر به لازميږي ځکه موږ ویلي وته چې دا د مہر یا د حد نه خالی کیږي حد خو نشته مہر به وي فی ذلک دوالو صورتونه کې وجه دا د مولوی صاحب داوه د نکاح چې وشوله کې ریشي رشتي احتمال پیدا شو کنه او چې کله احتمال پیدا شو استدلال ختم شو دا استدلال چې حد په جارو کو زنا ده بهرحال شوبه کې پیدا شو لأن دعوه النکاح چې دا يحتمل صدقه احتمال صدق لري وهو يقوم بالطرفين او دا نکاح تاسو ته په درې قایمیږي په دوړو طرفونو باندې فورس شبهه پیدا کړل چې مقابل نو خبر چې نکاح شوی یاتی هیر و دسی وایا هیرته وا واذا سقط الحد کله چې حد ساقط شي وجب المهر نو مہر واجبي کی تعظیما لخطر البضع د دې د وجنه چې د بضعې د خطرې تعظیم کو د قیمت د بضع خاص شي نه موږ بار بار وایو دوه ګوتی پټې ده په لکونو باندې کیږي او شناخي مزيبي کیږي علماء شیخ سے وای تاسو په دې خبرو پیږئ کنه بهرحال بی قیمت به نه پرېږدو یا به حد جاری کو یا به مہر وي کمره اظهار تعظیم دې باندې تعظیم وشي لخطر البضع د بضعې د خطرې مطلب داغه د حرمت ومن زنا بجاریه فقتلها فانه يحد عليه القيمه الاكبر وګورئ یو سړي د وینځ سره زنا وکړل او په دې زنا کې قتل کړل غریبه نو دوه جرمه وکړه یو زنا کړي او بلی قتل کړي نو د دوړو سزا به ورکړل شي وته وګورئ ومن دا د طرفین قول دی هم دا مفتابه دي امام ابو یوسف رحم الله وی دیت به لازم شي یعنی سزا ده قتل به جاری شي دیت قتل خطا دی ښا ویږي ځکه نه علی قتل استعمال کړي او نه د قائم مقامي علی قتل څه استعمال شوی الا ده خو قائم مقامي علی قتل خو نه ده کنه بهرحال ویږي کنه دا قتل خطا دی زید نه زید وای شبي احمد دی شبي احمد کا او قتل شبي احمد کی قصاص نه دیتی بهرحال دیت لازم شي امام یوسف رحم الله وای توجه دغه نه لازمیږي دا قصاص حد نه لازمیږي او طرفین وی دواړه لازمیږي او ته ګورئ خدای غار کا ومن زنا بجاریه تنڅوک چې د جاری سره زنا وکي فقط لها سړخړی واړی وانه يحد سړی به حد کیږي او بدی سړی باندې قیمت هم لازم دی قیمت به ورکوي ګوره یو به حد شي او قیمت ما دیت یاد کو کنه الکه وینځ کی دیت نه غیر خطا شوم یار وینځ کی دیت نه وینځ کی قیمت فی اب هم دلس زرو دراهم نه زیتیږي دغه نه بلس درهم کمیږي رستو هدايه کې را روان دی بیا وینځ که څوک خطا ان مړ کی نو دیت نه چي قیمت وی او کو د وینځ لاس کټ کی د آزاد لاس کټ کېدل کېږي نسبی دیت وی دی کې بنیم قیمت وی او کم ځکه چې ربع دیت وی بازات کې دی کې بربع قیمت وی دا مسله ده ښا بهرحال طرفین وی حد بم وی قیمت بم وی امام یوسف رحم الله وی صرف څه وی قیمت بوي وګورئ ومن زنا بجاریه فقتلها فانه يحد عليه القيمه معناه معنی دا قتلها بفعل الزنا چې بفعل الزنا باندې قتل کی وجه سره لګره دو سزاګانو ویجی دوا جرمونه کړي لانه جنا جنایتین جنایتونه کړي دوا فيوفر على كل واحد منهما نو پورا باور کړل شي هر واحد ته بری دوړو جرمونو کې حکم د دغه جرم یو جرم قیمت حکم دی او د بل جرم حد حکم دی او نبی یوسف امام یوسف رحم الله فرمایي حد بنه جاری کیږي ان ولا يحد تاسو به برګورې لکه ولی حد نه جاری کیږي چې کله وینځه وته کړمړه شولا قیمت لازم شو کنه نو چې قیمت مالک ته ورکی نو دا وینځه خود د شولا نو خپل وینځه وته کړي خپل وینځه کې هدي دته استناد وای که استناد موږ بده معنی وګدا فتوا لیکلی وو سپو کې استناد چاته وای نو د موجوده علت په وجه باندې حکم ماضی کې لګول اچي شه دي یار لری کبه ورکا سلو کلکشن
موجوده علت باندې حکم ماضی کې لګول کا توجه موجوده علت قیمت یې وسور کو حکم ماضی ته بوزا جې د زنا نه مخکې مالک شو چې مالک شو خپل وینځه وتی کړي حد به پکې نوي اثر باندې ټیم واوخته یار ونبي يوسف رحمه الله انه لا يحد ولان تقرر زمان القيمه تقرر د زمان قیمت یعنی چې کله مقرر شو زمان قیمت دا څه شو دا تقرر د زمان قیمت چې سبب لملک الامت دا خود وینځي د ملک د پاره سبب دی نو مالک شو سبب ملک موجود شو فصورا د دې د مثال له یو سره د وینځي سره زنا وکي او د حد جاری کېدل نه مخکې واخلي د خپل وینځي شولا امام یوسف رحمه الله وي به حد نه جاری کیږي خو صاحب د هدايه وي د دلیل امام یوسف سب ټیک نه دی ځکه صاحبین په دې کې اختلاف کوي حد دلته مو جاری کیږي پیږي کما اذا اشتراها لك وين زواخل بعد ما زنا بیا پس دغه نه چې نه یو سره کړي او على هذا الاختلاف صاحب د هدايه وي د دلیل ټیک نه دی دا اختلافي ده و اعتراض سبب الملك قبل اقامه الحد امام یوسف سے عقلی دلیل بل اوریدا بیانې چې کله ملک موجود شي د حد جاری کېدل نه مخکې نو حد ختميږي لکه دې سړي نه ما سرقه کړې ده نه ما باندې به حد جاری کیږي لاس په میکټ کیږي ته سیده کنه او کچری د حد جاری کېدل نه مخکې د نه زده سرقه واخلم پیسو باندې مالی مسروقه یا اداره ته هبه کی نو په دې صورت کې حد ختم امام یوسف رحم الله وی ګوره د شی چې مالک جوړ شو د حد د جاری کېدل نه مخکې نو حد ختميږي کنه دلته هم ختم شي مالک شو و اعتراض سبب الملك او چې پیش راشي سبب ملک مخکې د اقامت د حد نه یوجب ان واجبي سقوط او سقوط د حد کما اذا ملك المسروق لك یو سره د مسروق شي مالک شي قبل القطع ولو ما د طرفين دلیل واورا انه ضمان قتل توجه برو ګورئ بيد دي وینځي د قتل په وجه کوم قیمت مالک ته ورکي دا قیمت د وینځي د جوسې نه دی چې دای مالک شي بلکې دا د قتل د جرمانه ده دا څه قیمت نه دی چې مالک یې جوړ شي پوه نه شو سو دلیل باندې څه نه دی قیمت نه دی چې ورکو مالک شي بلکې دا خو جرمانه ده لکه سره څوک ملک آزاد سړی نو هغه باندې دیت لازمي د دیت خود سینې چې هغه واخستو بلکې دا د فعل جرمانه پوهیږي به مالک نه دی جوړ شوی وګورئ بل دلیل نور خبرم بس کوم ولو ما انه زمان قتل دا زمان د قتل فلا يجب الملك ملك نثابتي ولذلك دا زمان د دم دی وینې توی کړي دا نو ملک به ثابت کی ولو کان يجبه برو ګورئ کوم نو مونږ چې دې سره ملک راځي ته ټیک د منو وته نه د پوس کوم ملک وس موجود دی ملک موجود همړه ده ملشي کې ملک راځي صحیح ده دای مالک شو او مالک فی الحال د مړی جوسې شو او کله چې وته کوله هغه وخت کوم نسبت کو چې هغه وخت کې مالک جوړ شو کله چې وته کوله نو کم وته وکم منفعت دی هغه معدوم دی یعنی دا جایز ده چې علت وس موجود شي نسبت ماضی ته وکی کنه دا جایز ده استناد جایز دی خو حالا چې کوم یو شی خو موجود وی کنه او منافع د وتی چې کوم وتی اخو موجود شوی و بس څو ختم شوی و یار پیږي کنه وتی موجوده شو او څه شو ختم شو چې یو شی موجود وي ته به چې ماضی کیو د به ملک راغله خو ختم دینو څنګه به ملک راوړي وګورئ ولو کان کچری منګو منو چې دا سبب دا زمان د قیمت دی یوجب یعنی ملک واجبای ولو کان کچری او دا زمان د سیوایا ولو کان کچری شي دغه زمان یوجبه چې ثابت کی ملک لرا فینما یوجبه دا ثابتې ملک لرا فی العین پچا کې ثابتې ان اوین مړه دا غم پیدا نه کوي کما فی هبه المسروق لکه چې کله شی مسروق دی کنه سارق مسروق منه ته هبه کی نو عین شي سارق مالک شي دلته هم د دې جوسې شي مالک شي د څه ده کنه مخکې څه ورزه ولا فی منافع البزع لا فی منافع البزع منافع بزعی چې دي کنه هغه کې خو ملک نه ثابتې کنه یار د بزعی په منافعو کې ملک صرف پشا کې ثابتې اجوسه کې وغم لمړه ده لأن استوفیت ځکه منافع د بزعی خو اخیستل شوی پوره شوی دي اول ملک یثبت ملک ثابتېږي منو منګه
مستندن د سیحال کی چې د استناد کیږي ماضی ته فلا يظهر في المستوفى خدا اعلی چې یو شی موجود وي او کوم شی چې پوره شوی ختم شوی هغه کې ملک ماضی کې نه ثابتېږي او منافع دغه شان دي چې هغه موجود شوی او ختم شوی دي نه هغه کې په ماضی کې ملک نه ثابتېږي پته نه لګي پوهېږي که نه پوهېږي لکونه هذا دغه منافع خو معدوم دي نو که موجود وي موږ به ویلي وي ټیک دی لکه مال مسروقه فی الحال موجود دی سړي غلا کړی ده مثلا په 1 تاریخ باندې او مالک ورته په 10 تاریخ باندې ورخرڅ کوی او ته هبه کو نو موږ به ووایو چې صحیح ده 1 تاریخ ته ملک لاړی 1 تاریخ نه دا مالک د کله نه چې غلا کوله خو دا الټ کېږي چې کوم شی هغه فی الحال موجود دی لکه شی موجود دی دا مال مسروقه او دلته د حاصل کړي سری منافع دي منافع خو فی الحال نشته ختم شوي دي او ته چې لکه جوسه کې ملک راواله کنه به بده کې راشي وي جوسم ختم مړه ده نو هغه کې دغه په تبع کې منافع کې ملک نشو راوستله وهذا بخلاف ما اذا زناها یو مسله بل ده یو سره دی یو خزي سره زنا او کې توجه دغه په وجه نظر لاړ شي نظر د وینځي سره نو وسی حکم دادی چې دا نظر چې کله د یو خزي څوک ختم کی یا د سړي ختم کی دي کې پوره دیت لازمي کې کیا دي ساتي پوره نظر کی یعنی دوه سترګو نظر چې لري شي کنه نو پوره دیت لازميږي نو کله وین زلري کی نو پوره قیمت لازميږي وکړي وس که یو سړي وین زوته کوله دا غي نظر لاړې وس به قیمت مالک ته ور کوي پوره خو حد به وس نه جاری کیږي وجه سره چې قیمت یې ورکو د وین څه شو مالک شو او د دې استناد مخکې نه کیږي یاره د وتی وخت کی مالک شوی و د دې لپاره من کو چې د فیل ټیک شي ښه امور المسلمین محموله على صحته استناد دې لپاره کیږي بهرحال وسه پیسې ورکړې من وی ګوي چې وته نه مخکې پیسې ورکړې نو مالک شو اول د میل ټیک دې ځکه جوسا موجود دی چې ژوند دی نو منافع چې دي کنه منافع غیم فی الحال موجود دي منافع فی الحال څه دي بس منافع موجود دي ټیک ده خپل شو او په مړه کې خو منافع ختمو فرق باندې پوه شوي کنه نو الته یو خبره چې التم سیده د ملک کمن د وته نه پس کله چې لا ژوندۍ و هغه کې ملک فرض کو خو منافع چې دي هغه کې ملک نه فرض کیږي ځکه منافع الته بهر حال معدوم ځکه همړه ده منافع نشته دلته منافع فی الحال شته وهذا بخلاف ما اذا زنا بها چې زنا ورسره وکي فاذهب او د زنا په وجه بوزي عینها سترګې داغي یجب علی قیمتها قیمت به واجبېږي او ساقط بشهادت وجه لان الملك هنالك يثبت في الجثه العمياء دلته ملک ثابتېږي په جثه اړنده کې وهي عین او غي عین دي فورثت شبه پیدا کړل ځکه منافع داغي تابع شو قال امام محمد فرمایي وكل شيء صنعه الامام الذي ليس فوقه امام فلا حد عليه الا القصاص اکبر وګورئ که یو امام دسی امام چې په دغه ملک کې دنه بربل د چا اختیار نشته غټ باچا چې څوکي هغه کې یو کار وکي او هغه باندې حد واجبېږي نو د باندې به حد نه واجبېږي البته که څوک ملکی قصاصا به وجنو نور قصه کو وکشه وكل شيء هرغه کار صنعه الامام چې امام وکي الذي هغه امام يدوم ليس فوقه امام چې دا غره بر امام نوي نو فلا حد عليه بدماني حد نشته مگر صرف او صرف څه بده قصاص فيه فانه يؤخذ به قصاص کې بداني ولې کیږي وبالاموال اموال کې هم نیولې کیږي د چا مال هلاکو هم تیلو خجی حد کې ولې نه نیولې کیږي وایي حدود چې دي کنه دا د چا حقوق دي د الله او دای نائب دې د الله د طرفه جاری کوي الله د قدرت ورکړي د نه غیر بل چاته الله قدرت نو څنګه بده جاری شي پوه نه شي خبره مانی حدود د چا حق دی الله حق دی او نائب څوک دی هم دا نو کده دنه لاندې څوک دی هغه نائبین نه دی هغه ته قدرت نشته نو بده څنګه جاری کی لأن الحدود حق الله وإقامتها إقامة حدود إليه دتر لا إلى غير بلدنا ولا يمكن أو ممكن أن دتنا يقيم على نفسه فزاني من شيء ولي ذكر دي سفيدان الشيء لأن لا يفيد
بخلاف حقوق العباد په خلاف د حقوق العباد لکه قصاص او اموال شو وجه سره لانه يستوفي ولي الحق ذکال ته ولی حق غختل شي کنه هغه الله پاک ارچا ته حق ورکړي چې غواړي مطالب اشتره دغه اما بتمکینی بیرغه دو طریقې دی بدازان قدرت باور کی چرا شمانه والا معنی قصاص والا یو او بالاستعانه یا بد قصاص والا د مال والا د مسلمانانو باندې امداد حاصل کی او د نه به حق اصول کی یا به تدا خپل ځان تسلیم کی او یا به مسلمانانو باندې بزور تیوالی او بالاستعانه بمناعه المسلمین یا به امداد حاصل کی د مسلمانانو په فوج باندې او قصاص او اموال منها دا د حقوق الله ندی الګ عباد ندی ما چا ندی دا به یخلو هذه قذف سره بچکو هذه قذف چاته چې څوک د زنا کنځله او کرا روان دي نو کې حد حق الله هم مشتري او حق العبد پکې هم مشتري خو حق الله پکې غالب دی نو که چاته د زنا کنځله کولا ندمانه به هم حد قذف نه جاری کیږي قالوا المغلب غالب پدې کې حق د شرع دی فحكمه كحكم سائر الحدود التي هي حق الله تعالى هغه حقوق چې کوم هغه حدود کوم چې د الله حقوق دي پوهیږئ نن سبا صدر وزیر اعظم داغه د حیثیت نه دی کله که داغه د فوق شته کنه عدالت نن سبا کوم جمهوریت ممالک دي نو کې دا حکم نه جاری کیږي ځکه هغه کې څوک وزیر اعظم وي یا جج وي یا صدر وي که څوک وي یا د فوجي نو مشر وي هغه فوق شته کنه څوک هغه عدالت دی یا هغه کوم قوانین دی هغه ټول نه بری کی مختار کل صدر وي نو وزیر اعظم وي او نه جج وي او دلته کوم مسله د زمون هغه مراد دی چې هغه مختار کل وي په دې ویږي دیو جن کوم حدیث پاک کې راځي اذا وسد من ول څنګه چې خزي ته حکومت وسپارل شي حدیث څنګه دی یار اذا فانتظر الصعب اذا وسد الامر الى غير اهله بيل لكنار بهرحال چې خزي د حکومت وسپارل شي نو دغه شان وعید دی ورپسې نو حضرت تنویر رحم الله لیکلي جمهور ممالک والا مسله دلته نه ده دغه دلته خزه وزیر اعظم صدر شي مختار کل نه هغه څه دلته نه چلیږي کا پیږي به امداد الفتاوی